ملګرتیا مه کوه د اتو کسانو سره. که دې کسانو سره تاسو ملګرتیا وکړئ تباه برباد به شئ. دا کم کسان تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ چېرته مه ځئ. دا ویډیو نن لازمي وګورئ. د دې اتو کسانو نه ځان وساتئ. ویډیو مکمل وګورئ. ملګرتیا مه کوه د اته قسمه خلکو سره. لومړی، ملګرتیا مه کوه له بېنمازۍ سره، ځکه یوه ورځ به تا هم داسې پرېږدي لکه څنګه یې چې نن ورځ خپل رب پرېښی. دوهم، ملګرتیا مه کوه له دروغجن سره، ځکه دروغجن انسان لرې شا نږدې کوي او نږدې لرې کوي. په خوله باغ و بهار درته جوړ کړي، خو په حقیقت کې یوه سره فایده هم نشي در رسولی. دریم، ملګرتیا مه کوه له احمق سره، ځکه احمق به د ګټې رسولو اراده لري مګر تاوان به در رسوي. څلورم، ملګرتیا مه کوه له بزدل او ډارن انسان سره، ځکه ډارن انسان دې په سخته ورځ نیمه لاره کې پرېږدي. پنځم، ملګرتیا مه کوه له بخیل انسان سره، ځکه بخیل انسان به د اړتیا او ضرورت په وخت کې در سره هېڅ همکاري ونه کړي، خصوصا کله چې د پیسو ته ضرورت وي نو له تا خپل ځان پټوي. شپږم، ملګرتیا مه کوه د سپک انسان سره، ځکه هغه دې د نورو خلکو په وړاندې د عزت خیال نه ساتي، خلکو ته ستا عیبونه بیانوي او بې ابرو کوي دي. اووهم، ملګرتیا مه کوه د مطلبي سړي سره، ځکه د مطلبي سړي ټول نظر ستا پر دولت وي، چې کله خپل مطلب درڅخه حاصل کړي بیا دې د سر دښمن هم جوړېږي. اتم، ملګرتیا مه کوه د کچه سړي سره، ځکه د کچه سړي ملګرتیا د زور دیوال مثال لري، یوه ورځ به په تا رالویږي او په غم دې اړوي. ای وروره، ملګرتیا وکړه د هغه چا سره چې له خدای جل جلاله څخه حیا کوي، چې له تا سره د زړه مینه ولري، چې ستا درد احساس کولی شي او چې ستا په قدر وپوهېږي.